اوس د چکدره امیر آباد کې د 9 مئی کال 2013 شپې نا وخت قاسم خان ولي اسلم خان نامعلومه کسانو په ډزو کې وجنې ورستو د قاتلانو گرفتاری د لپاره مقامي خلکو مین جی ټي روډ بند کړو. د پیښې په حق د مرحوم قاسم خان پلار اسلم خان وینا و جی نه د چا سره دښمنی شته ده، نه مې د چا سره د خولې د ترخېدو څخه خبره شوې ده، نه ما سره مطلب دا دی چېرې د چا داسې صدقه شته دی. البته پاتې شوه که یو سړی دا خبره کوي چېرې د هلک بسوي، نو زه د هغې په رڼا کې دا وایم چې فرض که د پیسو خبره نو خلک کینی، هغه مطلب دا دی چې جرګه پکې وکړي، خبره پکې وکړي، خبره اواره کړي. که فرض که دا هلک داسې چې یاره یو سړی وایي چې یاره ما په خور نیولی دی، په مور مې نیولی دی، په ښځه مې نیولی، نو دی دې ولګي او هغه دې مړه کړي. زه ورته دا به ما والا کړی وی چې دا بس مړ کوي که نه. واقعه څه شوې ده؟ واقعه داسې شوې ده جي چې دا هلک تقریبا ضرور کره دلته تللی و، ارور ورسره د کوزې پورې راغی، ملګرتیا ورسره وکړله. بیا لکه مطلب دا دی چې هغه ته واپس شو او دی لکه د دې کوز ټیمبر مارکیټ خو شا پورې ورسره هغه راغلی دی. بیا ته هغه واپس شو، چا ته واپس شو نو بس بیا تقریبا 15 منټه کم 11 یا داسې څه ټیم و چې دی بیا لکه مطلب دا دی زه دننه ننوتم په دغه وخت کې دغه 10 بجې زه کور ته ننوتم. بس په دغه وخت کې بیا ډزې وشولې، دا ډزې ډېرې نږدې رالې دي، ودونو کې دا ډزې کېږي چې ما وی چې یاره دا ډزې خو د پټاخو ډزې نه دي، دا ډزې چېرته دغه وشولې د اصلي وشولې. بس چې زه راووتم نو ما مطلب دا دی چې بیا ستومانه شوم، بېرته واپس د غولي نه ګرځېدم. خو بیا مې په ډه کې سوچ وکړو چې راشه د خپلې کوڅې تماشه خو وکړه که نه، کوڅه کې چې ما وکاته بس زما زوی پروت و. په دې مقام موجود چکدره ویلیج کونسل چیرمن سید علي شاه، وایس چیرمن عبدالرحمن، پی ټی آی ادینځي رهنما اول خان وینا وه. ورا زمون سره د دې بنهته د افسوس خبره ده چې ولې لکه دا ماشوم زمونږ اوښتی شو. په دې ملک ولې قانون نشته دی، ولې څه غلا یې کړي، څه زنا یې کړي ده، څه آیسي دغه کړي دي، څه چل یې کړی دی. لکه ولې برناقده ماشومانان ویشتلی کېږي. سبا بیا موږ د خپل ماشومانانو د دې وړو چوکیداري به کوو او د کور مخې ته خاص. ولې دا دونه بدماش شو، دونه دغه شو چې راځو د کور مخې ته سړی وړو بیا پته نه لګي. نو که په دې حقله باندې حکومت څه اکشن وانخیستو نو دې نه اخوا بیا د حکومت که موږ څه نقصان ورسو هغه به د حکومت خپله ذمواري لکه. مهرباني اسرار خان چې تاسو به دې خطرناک وخت او به دې سخته کې تاسو زموږ خواله راغلي د امیر آباد. الحمدلله مونږ د والد صاحب سره د اسلم خان سره مشوره وکړه، خپل ملګري راغونډ شو، هغه وویل چې بالکل زما زوی که چا د څه سره نیولی بالکل بې دغه زما ورته اجازت ته چې ټیک کار یې کړی، خو د مرګ خو صرف زما په خیال باندې صرف د الله سره دا حق حاصل دی الله ته چې مرګ به صرف الله کوي. که دا یې قرض یې بي د جنۍ سره یې نیولی بله څه مسله په کار دی چې جنۍ ورسره مړوي. نو زمونږ برپور د ډي پي او صاحب نه او د ډي سي صاحب نه خصوصا چې فوري موږ ته دا قاتل په کار دی او دهشتګردي موږ ته د خوب حراس دلته نه جوړوي. داسې ده چې زمونږ په دې ملک چې مونږ اوسېږو نو امن د الله تعالی د طرف نه یو نعمت دی او د دې نه الله پاک مونږه نامحرومه کړي یو. زمونږ په دې ملک کې مونږه فوج ساتلی دی، د دې لپاره هم ساتلی دی چې زمونږ په دې ملک کې دی امن وي. مونږ په دې ملک کې پولیس ساتلی دي، تنخواګانې دا خړسري عوام ورکوي. زمونږ مقصد دا دی چې زمونږ په دې ملک کې دی امن وي. زمونږ په دې ملک کې مونږ عدالتونه جوړ کړي دي چې مونږ ته د انصاف وي. په دې ملک کې مونږ ډېر نورې ادارې ساتلې دي چې زمونږ عوامو ته او زمونږ خلکو ته د سهولت وي، خو د دې نه مونږ نامحرومه یو. د هغې وجه دا ده چې زمونږ دغه ادارې چې کوم دي نو هغه د دې خبرو تنخواګانې اخلي، مراعات اخلي، خو زمونږ عوامو ته امن نه ورکوي. زما دا درخواست دی چې زمونږ دغه ادارې د امن ادارې دغه قوتونه چې دي که دا موږ له امن نشي راکولی نو زما دې ورته خواست دی چې موږ ته د دا ملاکنډ ډویژن پرېږدي، موږ پوه شه، زموږ کار پوه شه. که موږ ځان له امن راولو د دیو نه به ډېر ښه. دیو د خپلې ناکامۍ اعتراف ډېر وختي کلی دی، عدالتونو کلی دی، فوج کلی دی، پولیسو کلی دی. سیول کسان دیو راوسته ډي آر سي جوړ کړو. د دیو دا مقصد دی چې دیو فیصلې نشي کولی. چې تاسو نشئ کولی نو بیا خو موږ ته راشئ، جارحانه موږ ته ووایئ چې بای تاسو ځان له خپل حفاظت کوئ، موږ له دې اجازت راکړي. زما انتظامیې ته خواست دی
چې په دستۍ کې دی مونږ ته دا ملزم پکار دی چې دا راځي بې ګناه مرګونه کوي، راځي دا قتلونه کېږي، د هېڅ مونږ ته پته نه لګي. نو زما انتظامیې ته خواست دی چې څونه په دستۍ کې مونږ له دغه سړی په لاس راکړي، که تاسو سزا نه شئ ورکولی، تاسو ته تپوس نه شئ کولی، نو مونږ له اجازت راکړئ چې موږ خپل تپوس وکړو. وروستو د ایس پی انویسټیګیشن کوزدر ظهور خان، ډي ایس پي ادینزی پرویز خان، ایس ایچ او چکدره محب الله سره، ادینزی قومي جرګې چیرمن خورشید علي خان په مشرۍ کې ممبرانو امان خان، سرتاج خان، خواجه فیض الغفور، ملک فخرزمان او نور مشرانو په موجودګۍ کې پولیس سره خبرو په مهال د ملزمانو گرفتاری او پیښې پلټنو لپاره د ظهور خان په مشرۍ کې ډي ایس پي ادینزی، ایس ایچ او چکدره او نور پولیس افسرانو کمیټې په تشکیل او ملزمانو گرفتاری لپاره 4 ورځو ډیډلاین ورکولو د سړک کولا وهلو فیصله وشوه. د جرګې او کمیټې په حواله ایس پی انویسټیګیشن کوزدر ظهور خان وینا وه. ان شاء الله د دې به زه خپل هم سوپرویژن کوم او دلته به خپل زه دلته به ناست یم او د دیو به مطلب دا دی چې ګایډنس کوم او په کوم ساینټیفیک دغه باندې به د دې تفتیش کوو او دیو ته زه ریکویسټ کوم چې زموږ سره فول کوآپریشن وکړي. ان شاء الله دا به زر تر زره اریسټ کړی شي ان شاء الله. تھینک یو. دا د ایس ډي پي او ادینزی او زه به سوپرویژن کوم. خورشید علي خان او نورو زیاته کړې ده. یو شکریہ ادا کوم چې دې ابرپټ بندغه واغستو او دا توقع چې ساتو څنګه دلته دا خبرې کوي زموږ سره په دې کوټه کې دننه ان شاء الله چې داسې به په عمل ثابتوي. موږ دیو له ستاسو په وساطت باندې 4 ورځې ټایم ورکوو. د 5 ورځو نه موږ زیاته خبره د دې به نه برداشت کوو. بیا به موږ دې روډ ته راوځو، نه دا روډ چېرته تللی او نه موږ چېرته تللي او ان شاء الله داسې واقعات یا داسې څه دغه دي نورې پیښې د خدای نه پیښوي او زما د یقین دی چې موږ به ټول یو موټی یو انشاءالله. او دا مسله ده، دا یوازې د اسلم نه ده، دا زموږ د ټولو بچی دی. درې په بازار کې به 3 ورځې بعد یو عظیم الشان احتجاج کېږي د ادینزو په سطح باندې او په هغې کې به بیا مونږ حکومت ته دا خبره کوو، انتظامیې ته دا خبره کوو، پولیس فورس چې کوم دی هغوی ته دا خبره کوو چې دا ټیسټ کیس دی. په 3 ورځو کې دننه مونږ ته قاتلان پکار دي، ځکه په دې وجه مونږ دا خبره کوو چې دا بچی دا زمونږ د ټولو بچی دی، دا چې کوم دی زمونږ د ټولو چې کوم دی مړی دلته په دې علاقه باندې پروت دی.